بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډاکټر ریاض احمد افریدی دی، زه اسسټنټ پروفیسر یم پلاستیک سرجری او برن یونټ ادارج کې. نن موږ سره یو مریض ناست دی چې کوم هغه ته غټه مسله د هغه وزن وه. د دې وزن زیات دی نو د دې تر ګرځېدو کې مسله پیښیږي. د دې کوم مین مسله د ادا ده چې د دې د خېټې چربي او د خېټې سرمن نالګونه کې لاندې ځوړنده ده، نو دې ته پتلو راتلو کې مسله وي. دې ته ډاکټرانو ویلي چې تاسو خپل وزن کم کوئ، خو چونکې د دې خېټې سرمن او چربي هغه لږه زیاته ده، بالکل لاندې راویزان دی، نو هغې په وجه باندې دې ته پتلو راتلو کې په ګوټنو کې او په ملا کې درد دي. د دې متعلق به مریض نه یو څو پوښتنې وکړو. بیبي تا ته څه مسله ده؟ تاسو چې څه وویل دغه شانتې ده، ښه جي ښه دغه تکلیفونه راته وي. ښه جي ښه. ستا د خېټې د هغه لږونه کې لاندې ځوړنده ده که نه، د سرمن او د هغه سره په ګرځېدو کې درته مسله شته؟ ډېره زیاته مسله. ښه ښه ښه. څنګه چې تاسو واورئ د دې مسله مین د خېټې د سرمن ده. په دې انشاءالله موږ به اوس اپریشن شروع کوو. د دې د خېټې د سرمن او دننه چې کوم استر دی د هغې اپریشن به کوو او به ټوله موږ کولاوو، او چې کومه زیاتي ده هغه به موږ ترې لرې کوو، او دننه د ملې استر چې کوم دی هغه ګنډونه دې سره به د دې خېټه بالکل اواره شي. دې ته په ګرځېدو کې او په تګ راتګ کې به ورته اسانتیا شي، او دې سره به د دې وزن نور هم کم شي. نو انشاءالله چې د دې نه موږ دا ټوله واز کوو، دا سرمن لرې کوو، د دې د خېټې بالکل لاندې راکوزو. انشاءالله اپریشن بعد به بیا تاسو ته ښیو. ښه جي، اوس به موږ انشاءالله چې د دې اپریشن شروع کوو. دا فلی انسټیټایز دی، مطلب دا دی چې بالکل په هوش کې نه ده، او انشاءالله چې تاسو موږ سره اوسئ، موږ دا اپریشن شروع کوو. تھینک یو. جی چې څنګه تاسو ته موږ ویلو چې موږ سره اوسئ، نو دا اپریشن چې کوم ته ابډامینوپلاسټي وایي دا اوس ختم شو. دې کې زموږ چې کوم زیاته چربي او سرمن وه هغه مو د دې مریض نه لرې کړه. دې اپریشن ته اصل کې ابډامینوپلاسټي وایي، چې کوم کې دا ایکسس یعنې زیاتي چربي او سرمن موږ لرې کوو. نو دې کې تاسو کتی شئ دې باندې تقریبا داسې 2.5-3 غنټې لګي په دې اپریشن باندې، او دا اپریشن اوس پوره شول، اوس به ریکور کېږي دا انشاءالله. ښه جي، دې اپریشن چونکې دې باندې لږ ټایم لګي په دې اپریشن باندې تقریبا 2.5-3 غنټې. نو دا د مریض به اوس موږ تقریبا داسې 2-3 ورځې موږ سره په هسپتال په واډ کې کمره کې داخلي، ریګولر چیک اپ به یې کېږي. دې ته کېدای شي د وینو ضرورت وي د اپریشن نه پس هغه وینه به چیک کوو، که کمه وي نو هغه وینه به ورته لګي. کوشش به دا کوو چې دا سبا وګرځو موږ، ځکه چې دې ګرځېدل به ضروري ډېر زیات ټایم اپریشن والا اکثر کې مطلب دا دی چې زیات زر ګرځېدل ښیي. د درد لپاره د انټي بیوټیک انجکشن دا به انشاءالله ورته شروع کېږي. دا ټول اپریشن د یو کمباین ټیم ایفورټ و، کوم کې چې ما سره نرسنګ سټاف و، او ټي ټیکنیشنز و، زموږ انسټیټک سټاف و، ډاکټر جواد صاحب دا زموږ ډېر ایکسپیرینس انسټیټسټ دی، دلته کې LRH کې کار کوي. نو دا ټول ټیم ایفورټ سره موږ دا اپریشن وکړو. ښه جي، اوس به زه تاسو ته د ډاکټر جواد صاحب ته چې کوم موږ سره انسټیټک کنسلټنټ دلته کې LRH کې هغوی ته به درخواست کوم چې د دې مریض د نشې او د پوسټ آپ چې کوم د اپریشن نه بعد چې کوم خبرې هغې متعلق تاسو ته یو څو خبرې وکړي. ښه جي، دا د دې مریض والا هغه چې کوم زیاتي سرمن او چربي وه هغه موږ ته لرې کړې ده. نو دا کتی شي تاسو تقریبا داسې په وزن سره خو به دومره زیات نه وي، خو زیات اماونټ کې دا مطلب موږ لرې کړی دی. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Jawad Hamid. I'm working as consultant anesthetist in leading LRH MTI. He is my technician. His name is Fahim, and he's working with me as an anesthesia technician. Today I want to discuss regarding surgery that we did during our private practice, which is the institution-based private practice, which is called as IVP. This case was abdominoplasty, about 60 years female with body weight of approximately 115 kg. And बताने का बेसिक इशू ये होगा कि वी वर्क ओवर हेयर एज अ टीम.
my plastic surgeon, Dr. Riaz Afridi, sent this patient for pre-operative assessment, which we do for almost every important case if the surgeon demands. And I saw this patient about 2 weeks back, and I started on my optimization plan for this patient. And she was on the optimization plan for 2 weeks, after which she was admitted day before yesterday in the hospital. और इसको हम मॉर्निंग से फिर फॉलो कर रहे थे. एंड इन द इवनिंग वी स्टार्टेड द केस. हमारे लिए बीइंग एनेस्थेटिस्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माई पेशेंट कम्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड फॉर मेजर सर्जरी, so that जो पेरी ऑपरेटिव and post operative complications, and those can be reduced to minimum. And for this very case we had an ICU bed arrangement also with ventilator support, so that if my patient at the end of surgery can't maintain her oxygen saturation या she can't maintain her respiration, तो हम इसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के ऊपर ICU में रखने का भी प्लान हमारा था पूरा. सो वी हैड एवरीथिंग अरेंज फॉर दिस पेशेंट. पेरी ऑपरेटिव, all of the latest equipment that is available, it's not available anywhere in Peshawar in any private or government setup. We have got the latest vents, we have got the latest anesthesia machines which are known as a workstation. All of the invasive monitoring that we do for our patient for such major surgery, we use it on daily routine, as a daily routine to every patient. And regarding this specific patient, हमारा इसका post operative pain control का भी plan है, and we have given her a bilateral tap block. And this patient, after approximately 3 hours of surgery, woke up totally pain free, and she is mashallah responding to every vocal commands, and mashallah she is totally pain free. This is what we need. Being anesthetist, if my patient is pain free at the surgery end of 3 hours, so we feel really proud that we as a team working in LRH MTI for the betterment of the patient. And we would like a patient, they should come to LRH for if they want to get their surgery done during IBP hours also. Reason being, the same amount of care that they get during the morning elective list, we give them the same amount of care, but even more, because they are paying for our services. And inshallah we'll be continuing to work like this as a team in this IBP. Thank you very much.